په اخر د بیان کې درته کوم. اوس راځم دې ته چې مور او پلار رضا ساتي. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي د مدینه منورې یو تاجرو ډېر لوی کاروبار کولو، خو د یو ورځ نه بلې ته نقصان او تاوان د مدینه منورې گورنر ته راغی. رونو ګره یاد ساتي خان زمونږه طبيبان او ډاکټران کوم ځای کې دي؟ ټول وای کوم ځای کې چیز وای کوم ځای کې دي؟ مدینه منوره کې ډاکټران دي د روح قسم دې قبل ځای کې علاج شته. علاج د روح هغه په مدینه منوره کې دی. ورته وی داسې چلو کا د مدینه منورې گورنر ورته وی داسې چلو کا چې ته زما کاروبار نه روانېږي ورځ نه بلې ته خرابېږي، ستا مور ژوندۍ ده؟ او تو فرمایل او حضرت زما مور ژوندۍ ده. به وته فرمایل پلار دی ژوندۍ دی؟ وی پلار مم ژوندۍ دی. ورته وی دواړه رضا کا دی. ورته ورغه وی زمانه مور او پلار رضا دی. وی چې مور او پلار درنه رضا دی لاړ شاه تبه قافله پر مور نان مامور راولي تبه مال سره راولي. دې چې کله لاړ مخکې به سل تاوان کولو نه 200 تاوان عمر پسې وکړلو. واپس راغه ورته وی اے د مدینه منورې گورنر والله نن خو ډبل تاوان راغه. ورته وی ته دروغ وی ما دروغ نه دی ویلي، ما باندې الزام ملګوا. ورته وی راځه ما سره په اسبان دي سور شاه مال دې کور او خایا دې ډارې کور تلاړ. چې کور تلاړو پلار ته وی اے زما پلارا د مدینه منورې گورنر را روان دی، کما تا سره څومره بد کړي ما معاف کا او ما گورنر د مدینه ته دروغ جن کی. ګوره چې و بشرمېږم او پته خو سړي ته لګي چې مانه مور او پلار خفه دي، خامخا پته لګي. او ورته وی ډېره ښه ده. د مدینه منورې گورنر راغی دروازې ته. ورته وی اے ملک بن مروان السلام علیکم ورحمت الله. اے د مدینه منورې پس مکه باندې گورنر زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی چې زه د خپل زوی نه ناراضه یم. زوی ته غوسرال پچغي اوجل اے پلاران تا خو ما سره وعده وکړلا اوس دلته اقرار بل شانو کو. ورته وی اے بچړیا تا تاسو پته دا خاور د جناب رسول الله د قدمونو خور دا دی باندې عمر ګرځیدلې دی، دی باندې ابو بکر صدیق ګرځیدلې دی. و بچړیا ما ویل کزه دروغ وې ما اسنه چې بیګا ته عمر را پس راشي او راته وې چې زر زر د دې خار نه وزا و بچیا تاوان دی خپل کار دی د دینه بعد دی الله تعالی تاوان نه درکې. خو بچیا په دې اسم کبانی ما ته دروغ ویل به د بیوا. ملک بن مروان ورته وی اے بابا بچی ته دعا وغواړه چې رب العالمین ورته دروازې د رزق کولاو کی. پلار لاس پورته کو یا رب العالمین خدای د مدینه منورې د خور او گردونو په برکت باندې یا الله زما بچی د بند دروازې د رزق کولاو کا. بچی به مخ کی غنم وړل شام نه به غنم راوړل خدا سی وخت راغه ورته وی اے بچړیا والله کده شام نه خور را بار کې تا ته الله رب العالمین مدینی تراتلو سره غنم ګرځي. دی وی زلالم کله چې لاړم د شام نه ما سره سلوخان دی یو کم سلوخان می ټول د غنمو نه را بار کړ. یو خار یو خوبان دی می د غنمو په شان دی بار د خور واچو. کله چې راغلم سودا می ډېر روان نو د خور والا اوخ می کور تر راوستلو او نور می بازار ته پیش کړل. وی پلار ته می ویل چې اے پلارا ما ستا په خبره باندې عمل کړی دی
اوس به خوري ګوري چې دا خوري دي کسري چې کله واړول هغه غنم چې غنم اغي زړ رنگ لرلو او چې کور کې واړول تک سره غنم ته نه جوړ دي قسم په خدای چې مور او پلار دته وای کنه چې زبچیا خدای پاک دی ولی قبل کا قسم په خدای خوري بس رزر کیږي د چا چې مور وفات شي د چا چې پلار وفات شي دا لوی تاوان سره مخامخ شو الله دې زمونږ استادي د غیبونه امداد او نصرت فرمایي مور او پلار کې دا کمال دی مور او پلار لاسونه پورته کی یا رب العالمین خدای زما بچی دے یا الله زما بچی دا یا الله زما انګور دا یا الله زما نوسه دے یا الله زما نسیدا یا رب العالمین خدای ز سپینګری ما مور وې ز په سر باندې سر مسپین دے یا رب العالمین خدای ته زما د بچو سره د رحم معامله او فرمایا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرمائی بنی اسرائیلو کی یو سڑے دے چامیش با کله چې ښکار ته لاړو ښکار به برابر وړلو مرګری به وسره لاړ اغوی به تشرات لدی بخکار وړلو بل ورځ ورته دا سوچ راغی چې اورېګا نن یو بل کار کوما خمزیدار تو عام برابر کو هغه پخپل او خړلو او خپل بچو خپل خدته یوړلو نام صدقه ده خدا سے بیکار تو عام برابر کو هغه دی بوډای مور د کې خودلو چې اورېګا سبا له بسحالوي سبا د چلاړو پوند باندې دونه پلې اولګېدل خو یو شی مونږ مونتلو چې اخر راتللو یو داسې شی وته لاس تراغه چې د ور باندې ګومان د اوسې کولو او چې کله ور باندې غشه ور خوشو چې اولګېدو هغه سه ورته خوده پښو خېجوله د شپې چراله حیران شو مور او پلار ته وی چې قسم به خدای چې څه شوی ماته د خپل نیت نه را رسیدلې دي